الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه وذرياته وأهل بيته وعلماء أهل سنته وأولياء ملته أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الله تبارك وتعالى في كتابه المجيد وفرقانه الحميد: ربنا وابعث فيهم رسولا. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا ونبينا وكريمنا وحبيبنا ومحبوبنا ومأوانا وملجانا محمد وبارك وصل وسلم عليه. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا إمام المتقين وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا مرشدي يا محبوبي ويا محبوب رب العالمين. رب العزال خالق कायनात रब ज़ुल-जलाल रब्बुल मशरिक़ैन व रब्बुल मग़रिबैन ज़मूंग उस्तासो द टोलो पदग़ी जश्न ईद मिलादुन्नबी प बाबरकता महफ़ल शरीफ के ज़मूंग उस्तासो द हाज़िरी द लीदल द औरिदल द वयल पखपल अज़ीम बारगाह के कबूल मकबूल और मंजूर फरमाई। स्टेज बांधे तशरीफ़ फरमा उलमाए किराम, मशाइख़ अज़वाम, मद्दाहान मुस्तफ़ा अलैहिस्सलातु वस्सलाम, औदलता शुरकाए महफ़ल शरीफ, बिलखुसूस दस्तासो द अलाके और द वतन ख़ुला और रना और इज़्ज़त मुनकसिर मिजाज सैयद व सादात जनाब सैयद अहमद शाह दामद बरकातुहुल अलैना और दीगर नूर मुअज़्ज़िज़ीन हज़रातो, खुदावंद कुद्दूस रब्बिल ऐज़ाल ज़मूंग उस्तासो हमेशा द पारा द हुजूर मुबारक द दर ग़ुलामी नसीब फरमाई। ज़माना उड़ान दे ददगी जुमात ख़तीब और इमाम डेर प अहसन तरीके बांधे द क़ुरान करीम तिलावत फरमायलो और दागे न बाद दुआ वड़ो गुलुनो माशुमानो द हुजूर मुबारक प बारगाह रसालत के गुलहाय अक़ीदत उड़ान दे पो और ब्या मिलमा नातखान डेर प अहसन और पुरकशिश आवाज़ बांधे बारगाह रसालत के मदह सरायू फरमायला और द प्रोग्राम और द मिलाद शरीफ प दगे बरख़ के ज़तासो त मुखातब यम यो द्वदरे ख़बरे द हुजूर मुबारक पशान और प अज़मत बांधे और द मिलाद शरीफ द मनावेदो प शरई हैसियत बांधे यो द्वदरे ख़बरे तासो बारगाह के अरस्कुल गाड़म उम्मीद और तमा और हीला लरम ज़मा ख़बरो तब मुतवज्जे के ने और पदग़ ख़बरों बांधे बग़ौर कवे और सना से ख़बरे चे सोग सुमरा अक़ल फ़हम इल्म लरे द ख़पल इल्म मुताबिक ब
یو څو خبرې زده کوئ ځان سره او ځان به پوهوئ. الله کریم د حضور مبارک د دین پوها او پاغې باندې مقبول شوی عمل زموږ نصیب فرمایي. سامعینو حضراتو زه خو دې علاقې ته د دغې سیمې ته اول ځل زما پیښه وشوه او اول ځل زما دلته عقیدت او په احترام باندې ملاقات د ستاسو شو. زړه د کومې نه شکریا ادا کوم د ټولو نه اول د دغې میلاد شریف منعقد کیدونکو مشرانو کشرانو د ځوانانو، بیا د سید و سادات جناب سید احمد شاه دامت برکاتهم العلینا، او بیا د ټولو شکریا زړه د کومې نه ادا کوم. او ما ته چونکې اول باندې او ډېر په زوره نه باندې جناب حضرت علامه مولانا سید ذوالفقار شاه صاحب ډېر په زوره نه باندې وفرمایل چې دغې میلاد شریف ته حاضري ضروري ده. زما د عادت مطابق زه ډېر داسې لرې ځم نه، څه بعضې عوارضو په بنیاد باندې، خو بهرحال ما به دلته ستاسو سره د ملاقات نصیب شوی و. الله کریم د حضور مبارک په یاد کې همیشه دپاره زمونږ قبول شوي ملاقاتونه نصیب فرمایي. سامعینو حضراتو ډېر په ساده الفاظو باندې د پوهې کوشش عرض کول غواړم. سبا چې شي د منډې ورځ ده، د پیر ورځ ده، چې تا ته سبا له څوک ووایي چې پرون ورځ او شپه څنګه تېره شوه، ته به ورته خپل روټین ووایې چې ما دا وکړل دا وکړل، دلته تللی وم دلته تللی وم، ودونه و نکاح وه څه تا کړي وي. او بیا به ورته دا ووایې چې جي شپې په مسجد کې میلاد النبی صلی الله علیه و آله وسلم هغه ما مناو کو او بیا شپې کو لاړه موده شوم به سبا شو. که تاسو ته ووایي چې دا نور کارونه خو زه پیژنم، نکاح واده میلمستیا څه، خو د میلاد شریف څه شی دی، دا ته چېرته تللی وې؟ د میلاد شریف مناول څه ته وایي؟ نو ته به ورته څه وایې؟ هغه جواب په دې پروګرام کې او په دغې میلاد شریف کې به د دغې سوال جواب تاسو ته ښایم او پروګرام بیا ختمو. چې تاسو چاته چې ووایه چې زه شپې میلاد شریف له تللی وم، یا څوک درته ووایي چې موږ میلاد شریف له تلي وو. میلاد شریف دی څه شی؟ بس تاسو په خپلو سترګو باندې ولیدل چې میلاد شریف دې ته وایي چې اول تلاوت وشي، میلاد شریف دې ته وایي چې بیا نعتخواني وشي، میلاد شریف دې ته وایي چې بیا تقریر وشي، میلاد شریف دې ته وایي چې بیا دعا وشي، میلاد شریف دې ته وایي چې د وس مطابق صدقه و خیرات وشي. دې ته بس دغه 15 څیزونه چې دې ته میلاد شریف وایي. د دې نه خبره زیاته شته او د دې نه خبره کمه شته. میلاد شریف وایي دې ته چې ابتدا د الله تبارک و تعالی په کلام باندې وشي او اختتام بارگاہ خدا کے پا دعا باندې وشي، دیتا میلاد شریف ویلے شي. او داسی میلاد شریف مناول چې پاغې کې د رب العالمین د کلام نه تلاوت شي، بیا د حضور په علی بارگاہ کې نعتخواني وشي، بیا د حضور مبارک د عظمتونو بیان وشي، او په اختتام کې دعا او د صدقې اهتمام وشي. دی میلاد شریف ته څوک هم ناروا او ناجایز نشي ویلی. که ناروا ورته څوک وایي، ناجایز ورته څوک وایي، نو کوم شی ناجایز دی؟ آیا تلاوت ناجایز دی؟
آیا د حضور ناتخوانی ناجائز ده؟ آیا د حضور شان بیانول ناجائز دی؟ آیا د حضور مبارک پر وسیله باندې میلاد شریف آخر کې دعا کول دعا چرته ناجائز ده؟ صدقات کو هاړو څوک ورته ناجائز ویلی نشي. نو کچرې میلاد شریف دې ته وایي چې دا کم 5 څیزونه مو درته وښودل، نو دا علیحده علیحده تنها تنها جدا جدا انفرادی انفرادی کولو ته ټول عالم اسلام ورته جایز وایي چې کم شی یوازې یوازې کول جایز دی، د هغې یو ځای کولو ته څوک هم ناجایز نشي ویلی. او میلاد شریف مطلب هم دا دی د دې نه هټ کر که میلاد شریف څوک دې ته وایي چې د سړو د ښځو اختلاط وي، سړو د ښځو اجتماع وي پکې، یا میلاد شریف څوک دې ته وایي چې هغې کې ډمامې وي، په هغې کې ډول وي، په هغې کې تمبل وي، په هغې کې شراب نوشي وي العیاذ بالله، یا چرس پکې څکلی کېږي. یاد ساتئ که چېرې دا څیزونه میلاد لرالل یا دا څیزونه عرس لرالل، نه دا میلاد بیا جایز دی او نه دا عرس بیا جایز دی. بس که چېرې په دې معنا باندې میلاد شریف شي چې دا څه ستاسو ولیدل او څه ستاسو وینئ، په دې معنا باندې میلاد شریف څوک هم نشي ثابتولی چې دا ناروا دی، ځکه چې د حضور یاد ته ناروا هډو څوک ویلی نشي. د حضور مبارک د حسن او جمال بیانولو ته څوک ناروا ویلی نشي. د حضور سپین مخ مبارک کمالات بیانولو ته څوک ناروا ویلی نشي. د حضور تورو زلفانو کرامات بیانولو ته څوک ناروا ویلی نشي. د حضور د تورو مبارکو چشمانو معجزاتو بیانولو ته څوک ناروا ویلی نشي. د حضور مبارک اداګانو ته بیانولو ته څوک ناروا ویلی نشي. د حضور مبارک اداګانو ته څوک ناروا ویلی نشي. د حضور مبارک ناستې پاستې بیانولو ته څوک ناروا ویلی نشي. د حضور عظمتونو بیانولو ته څوک ناروا ویلی نشي. ناروا به ورته څوک څنګه ووایي؟ خلق چې پیدا شي د هغوی یاد شروع کیږي. حضور خو هغه یاد دی چې پیدا نه هم یادونه اسمان کې مناوېدل. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ تحقیق، تاجدار ختم نبوت. د حضور اداګانو بیان ته میلاد وایي. د حضور د حسن او جمال کمال و عظمتونو بیان ته میلاد وایي. او داسې کمالات بیانول مونږ د صحابه کرامو نه زده کړي دي. داسې کمالات بیانول مونږ د امامانو نه زده کړي دي. داسې کمالات بیانول مونږ د اهل بیت اطهارو نه بیان کړي دي. داسې کمالات بیانول مونږ د علماء کرامو نه زده کړي دي. او داسې کمالات د حضور بیانول مونږ د صوفیه کرامو نه زده کړي دي. یا ساتئ حاضرینو، مونږ چې راجمع یو د حضور په یاد کې راجمع یو، او اکثر خبره زه اکثر میلادونو کې دا یو جمله زه ضرور ویل غواړم او صرف د پیغام په نیت باندې عرض کول غواړم. سیرت کتابونه تاسو لټ په لټ باندې ولټوئ. سیرت کتابونه تاسو د حضور په زندګۍ باندې کتابونه لیکلی شوي دي، تاسو صفحه په صفحه باندې ولټوئ. د حضور دا کمال به درته ضرور ملاویږي. مور بی بی فرمائی حضرت سیدتنا آمنہ رضی اللہ تعالی عنہا، طول وی رضی اللہ تعالی عنہا. مور بی بی فرمائی حضور مبارک چې کله پیدا شو، حضور مبارک چې څنګه مانه جدا شو، حضور مبارک چې زمانه څنګه پیدا شو، مور بیوی حضرت آمنہ رضی اللہ تعالی عنہ فرمائی حضور مبارک پیدا کېدلو حضور په سجده باندې پریوتو. د مینې جواب رانغی.
صحیح جواب رانلو سبحان الله بزکه ویل غواړي چې مونږه بالغان شوم سجدې نه لګو او د حضور شان او عظمت دا چې لا پیدا سو سجده یې ولګولا حضور مبارک پیدا شو سجده باندې پریوتو مور بیوی فرمائی ازا ډیر زیاته حیران شوم چې حضور مبارک لا پیدا شو او لا په سجده باندې پریوتو حیران خو ډیره شوم خو لیکن داسې د حیرانګۍ امور مور بیبي د ولادت نه مخکې لیدلی وو وضاحت به وروستو عرض کول غواړم مور بیبي فرمایي حضور څنګه پیدا شو په سجده باندې پریوتو حیران خو ډیره شوم خو چې کله زما د خپل بچی د حضور مبارک سجده ولیده ما څه کتل چې حضور مبارک په سجده باندې دی سجده کې خلق ذکر کوي سجده کې خلق خدا یادوي سجده کې خلق رب العالمین یادوي سجده کې خلق رب المشرقین یادوي سجده کې خلق رب المغربین یادوي سجده کې خلق ستار یادوي سجده کې خلق غفار یادوي سجده کې خلق کریم یادوي سجده کې خلق غفور یادوي سجده کې خلق رحمان یادوي سجده کې خلق رحیم یادوي حضور مبارک پیدا شو په سجده باندې پریوتو مور بیوی فرمائی چې ما سجدې ته وکتل حضور مبارک په سجده کې په خپلو د رسالت په شونډو باندې شونډې خوځوي او دعا کوي سجده کې خلق ذکر خدا کوي مصطفی علیہ السلام چې کله پیدا شو په اولنۍ سجده کې ذکر خدا کوي او ورسره ذکر د خپل امت هم کوي دعا کوي اللهم هب لی امتی اے رب کریمه مال امت را نصیب کے زماد امت بخن نصیب کے زماد امت بخن نصیب کے سوال ملتدا دے چھ دکم نبی مبارک یاد دا پارا دکم نبی مبارک دا ذکر و دا عظمت شان دا پارا چھ کم پروگرام انعقاد اوشی ما دا توجہ کوئی جی د کم پروگرام انعقاد وشي د حضور په یاد باندې د میلاد النبی په نوم باندې د سیرت النبی په نوم باندې چې د کم پروگرام انعقاد وشي او څوک درته وایي چې د حضور د یاد دلیل راوړه دا یاد چرته لیکلی شوی مونږ ورته وایو چې دا یاد هغه وخت کې لیکلی شوی و چې کله الله حضور هم نو پیدا شوی او دا څنګه امتی به وي چې د حضور د یاد مناوېدو لپاره به څوک دلیل غواړي د هغې نبي یاد دپاره به هم څوک دلیل غواړي د هغې نبي د یاد دپاره به هم څوک دلیل غواړي چې کم نبي ته په سجده کې یاد کړی او دا جمله عرض کول غواړم او بیا خپل موضوع طرف ته راځم حضرت فضل بن عباس رضی الله تعالی عنہ د حضور مبارک د تره زوی ارشاد فرمائی کله حضور مبارک لاړو او دغی دنیا نے پردہ او فرمایلا په لحد کې حضور مبارک پروت تے اخیری لمحات تی لحد مبارک باندې خاورې اړولې کیږي هغه وختو فضل بن عباس د حضور ترزو ارشاد فرمائی ما حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ تا فرمائل یا امیر المؤمنین یا ابا بکر رضی اللہ تعالی عنہ کا چونکہ دا علق و زوانو عرض ورتکی یو خواہش لرم یو ارزو لرم یو تمنا لرم دزړه یو درد لرم او هغه دا اے ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ کا
زړه مې دا دی چې حضور مبارک باندې بس خاورې اورېدو والا دي زړه مې دا غواړي چې په دغې لحد کې د حضور مبارک دیدار وکړم د حضور مبارک جواب رانغی د حضور مبارک الله کریم په خوب کې د حضور دیدار زموږ د ټولو نصیب فرمایي فرمایي د حضور دیدار عرض کول غواړم بس چې خاورې په دوی مبارک باندې واړولی شي بیا به دیدار قیامت کې کېږي ډېره لویه فاصله ده اے ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کا زب لحد کے او اغا لحد مبارک کے چھ اجماع دا امت تا دا کل امت اجماع دا قاضی عیاض شفا شریف کی لکی چھ دا حضور مبارک دا لحد خاورا دا جنتون نم افضل دا دا رب العالمین دا عرش نم افضل دا اغا لحد مبارک کے حضور مبارک پروت تے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فضل بن عباس تا فرمائی ورکوش دیداروں کا فضل بن عباس فرمائی ڈیرا باریکا خبرہ رسول غوارم دستاس دمین توجہ غوارم و دستاس دمین سبحان اللہ آواز بغوارم فضل بن عباس فرمائی زچکل اللہ حد تا ورکوشوم دا حضور مبارک مخ مبارک نا مکفن وارا ولو چی کفن موارا ولو ما توجہ کا حضور مبارک پلحد کی تشریف فرما دے حضور مبارک شنڈ رپیگی شنڈ خوزیگی شنڈ لحرکت ورکی چھ ما غوگ ور نزدیکو حضور مبارک فرمائی چھ اللہم اغفر لی امتی حضور فرمائی اللہم اغفر لی امتی رب کریم ما امت بخن اور نصیب کے سوال للتدا دے چھ دا کم نبی ابتدا پا سجدہ باندی وی او پا سجدہ کم دا امت یاد کئی او چکل بیدغی دنیا نزی پا لحد کم دا امت یاد کئی دا امت چھ پا ہر قدم پا قدم حضور یاد کرے دا امت با دا حضور دا یاد دا پارا بیا دلیل غاڑی پا دا سی کسانو باندے افسوس تے چھ دا حضور دا یاد دا پارا دا کتاب دلیل غاڑی زدہ عرض کول غاڑم چھ دا حضور دا یاد دا پارا دلیل تا ضرورت نشتا دلیل تا دا حضور یاد ضرورت تے ہر یو دلیل حل دلیل شو چھ دلیل کی یاد دا حضور آلو دلائل حق دی چھ بکم کے دا حضور یاد پروت بھی یاد تا دا دلیل ضرورت نشتا ہر دلیل تا یاد دا مصطفیٰ ضرورت تے او دا سا جذباتو دا پارا رسکول نگوارم پا ہر خبرہ باندے گرش میر دلائل گرش میر کتابون و حوالہ جات خچون کے اختصار دا وجنا صرف دا اشارات و طرف تا رسکول غوارم حضور حق حضور چولنے سجدہ کے زما و دستا یاد کی اگا حضور چھ پلحد کے تشریف فرما دے زما و دستا یاد کی او اگا حضور فرمائی قیامت ورز نقشہ پیش کی قیامت ورز دا محشر نقشہ اڑان دے کی حضور مبارک ارشاد فرمائی وَلِلْأَنْبِيَاءِ مَنَابِرِ حضور فرمائی وَلِلْأَنْبِيَاءِ مَنَابِرِ دا ٹولو پیغمبرانو دا پارا با نعرہ تکبیر نعرہ رسالت تاجدار ختم نبوت حضور مبارک فرمائی وَلِلْأَنْبِيَاءِ مَنَابِرِ قیامت پورز باندے دا ہر نبی دا پارا با رب ذوالجلال یو خکل منبر تیار کڑے گی لاندے با محشر پا میدان باندے صفو نبی ما وطا عاسیان و سیاکار با ولاڑیو پتہ نا چھ دا محشر پا میدان پا کم صف کے با ولاڑیو پتہ نا چھ محشر پا میدان کے پا یو طرف پا بل طرف باندے با دا ما و دستانت سوک ولاڑوی مخ کے صف کے بسوک ولاڑوی شاعت صف کے بسوک ولاڑی افراتفری ماحول بوی ہر سوک با پخپل و خلو کی ڈوب بی ہر چا سر با دخپل
د انجام او هر چا سره به د خپل حساب او د کتاب غم وي قرآن په هغې باندې ګواه دی حضور فرمایي چې په دغې سخترین ورځ باندې رب العالمین خپلو محبوبانو دپاره خپلو پیغمبرانو دپاره رب ذوالجلال محبوبانو له منبرونه جوړ کړي دي محبوبانو له منبرونه جوړ کړي دي جومات کې یو منبر وي د دغې جومات د ټول نه معزز شخصیت چې امام وي خطیب وي دا منبر صرف د هغه دپاره جوړ وي ځکه چې دا معزز وي معاشره کې محترم وي معاشره کې محتشم وي معاشره کې به دا منبر د هغه دپاره جوړ وي منبر د اعزاز سیز دی منبر د احترام سیز دی چې څوک هم منبر جوړوي احترام ورکولو دپاره جوړوي خو یاد ساتئ توجه به غواړم منبر چې کله خلک جوړوي د خپل شان مطابق یې جوړوي د چا وس ډیر وي امام له ښکلی رنګین منبر جوړ کړي د چا وس لږ کم وي هغه نه لږ لو کوالټۍ والا جوړ کړي په کلو کې د هغې نه هم لو کوالټۍ والا وي غرض دا چې د چا څومره شان وي د چا څومره شان وي امام له همغه شان د منبر جوړوي تاسو نه پوښتنه کوم محبوب فرمایي رب العالمین پیغمبرانو له منبرونه جوړ کړي چا وله جوړ کړي رب العالمین جوړ کړي نو منبرونه به هم داسې جوړ وي دومره به ښایسته وي چې څومره رب العالمین شان دی رب العالمین د خپل شان مطابق خپلو محبوبان له منبرونه جوړ کړي دي محبوب کریم فرمایي وللانبیاء منابر پیغمبرانو له رب ذوالجلال منبرونه جوړ کړي دي توجه د باریکې خبرې به وروستو عرض کول غواړم حضور فرمایي رب ذوالجلال به دغې پیغمبرانو ته وفرمایي چې ای پیغمبرانو په خپلو خپلو منبرونو باندې کښېنئ آدم علیه السلام به په خپل منبر باندې کښېني شیش علیه السلام به په خپل منبر باندې کښېني ابراهیم علیه السلام به په خپل منبر باندې کښېني یعقوب علیہ السلام په خپل منبر باندې کینی یوسف علیہ السلام د حسن او د جمال نه ډک په خپل منبر باندې کینی سلیمان علیہ السلام په خپل منبر باندې کینی داؤد علیہ السلام په خپل منبر باندې کینی موسی علیہ السلام په خپل منبر باندې کینی عیسی علیہ السلام په خپل منبر باندې کینی ولې بکینی جوړ کړي دي د ناستې دپاره ولې بکینی ځکه چې رب فرمایي چې کینئ نو چې کله پیغمبران په منبرونو باندې کینی حدیث مبارک مخکې بیانوم خو زه یو خپله وجداني خبره عرض کول غواړم څومره صحیح ده څومره غلطه ده هغې حقیقت به الله ته معلوم وي خو خپل وجدان مه دا وایي د مینې جواب به راکوئ خپل وجدان مه دا وایي چې کله نورانی پیغمبران په نورانی منبرونو باندې کینی دا لاندې محشر خلق به دا سوچ او فکر کوي چې منبر ته ښایسته ووایو که پیغمبر ته ښایسته ووایو دغې منبر ته ښایسته ووایو که پیغمبر ته ښایسته ووایو چې منبر ته ګوري هغه ځان له اپړه کېږي چې پیغمبر ته ګوري هغه ځان له اپړه کېږي حضور مبارک تب هم رب العالمین فرمایي یا رسول الله یا محمد خپل منبر باندې کېنه خو توجه غواړم ډېر د مینې توجه غواړم حضور مبارک فرمایي چې پیغمبرانو له به الله پاک د هغوی د شان مطابق منبر جوړ کړی وي او حضور فرمایي چې یو منبر به د ټولو پیغمبرانو نه جدا منبر رب العالمین جوړ کړی وي او دا یکتا منبر دا به د عرش رحمان په ښي طرف باندې وي حضور فرمایي چې دا منبر به د مصطفی دپاره جوړ کړی وي یکتا منبر چې د ټولو پیغمبرانو د منبرونو نه به جدا منبر وي حضور فرمایي د ټولو نه ښکلی منبر به صرف یو رب العالمین جوړ کړی وي او هغه هم د عرش رحمان په ښي طرف باندې ځان نه یوازې به وي رب العالمین محبوب ته به فرمایي چې ای محبوب په دا یکتا منبر باندې تاسو کښېنئ حضور فرمایي کل پیغمبران با په خپلو خپلو منبرونو باندې کښېني چې ما ته وفرمایي رب العالمین یا محمد یا رسول الله
تاسو په دې منبر باندې کېنئ حضور عرض کوي یا رب العالمین هغه وخته پورې په منبر باندې نه کېنم څومره وخته پورې چې ما ټول امتیان جنت ته نه وي داخل شوي. حاضرینو حضور فرمایي زه په دغه یکتا منبر باندې نه کېنم او ولې به نه کېنم حضور فرمایي چې که زه کېناستم نو رب فرمایي بس اوس جنت ته م لاړ شه خو چې دې دپاره نه کېنم چې ځکه جنت ته لاړم ما شاته به پته نه لګي چې ما امتیان چرته لاړل. حضور فرمایي زه په دې منبر باندې هله کېنم چې د ځان نه وړاندې خپل امتیان جنت ته داخل کړم. دلته سوالیه نشان دا دی چې د هغې نبي په یاد کې چې کله راجمع شو دلیل په کومه خوله باندې غواړئ؟ هغه نبي چې اوله سجده کې هم ته یاد کړی، هغه نبي چې په لحد کې هم ته یاد کړی، هغه نبي چې محشر کې هم تا یادوي. د دغې نبي د یاد دپاره به ته دلیل غواړې، د حضور یاد مونږ بې دلیله مناوو. حضور مبارک یاد دا د سعادت والا یاد دی، د حضور مبارک یاد دا د حشمتونو یاد دی، د حضور مبارک ذکر دا د رب العالمین ذکر دی، د حضور ذکر دا د رب العالمین ذکر دی. او عرض کول غواړم یو حدیث مبارک توجه غواړم. حضور مبارک ته جبریل السلام رالو، جبریل السلام مبارک ورته عرض کوي یا رسول الله، ټول په مینه وایي یا رسول الله، په مینه وایي یا حبیب الله، یا رحمت للعالمین. حضور مبارک ته عرض کوي یا رسول الله رب العالمین را لېږلی یم. اوس څومره ښکلې د راز او د نیاز خبرې دي. رب العالمین را لېږلی یم او رب العالمین پوښتنه کوي، رب العالمین پوښتنه کوي یا محمد یا رسول الله تا ته پته شته چې کیف رفعت ذکرک؟ اے محبوب رب العالمین فرمایي چې ورفعنا لک ذکرک، اے محبوب د ستا ذکر مونږ بلند کړی. رب فرمایي اے محبوب چې ما درته وویله چې د ستا ذکر مونږ بلند کړی، اے محبوب تا ته پته شته چې د ستا ذکر مونږ څنګه بلند کړی؟ یا رسول الله تا ته پته شته چې د ستا ذکر رب څنګه بلند کړی؟ عرض کوي یا جبریل ما ته پته نشته چې ما ذکر رب څنګه بلند کړی. رب العالمین طرف نه د جبریل السلام په زبان پیغام راځي، ورته فرمایي چې رب فرمایي چې د ستا ذکر ما داسې بلند کړی اذا ذکرت معیا. اے محبوب د ستا د ذکر بلندی مطلب دا دی چې رب فرمایي چې چرته ته یادېږې هلته به زه یادېږم، او چې چرته زه یادېږم هلته به ته یادېږې. تاسو کل عبادات وګورئ، کل عبادات وګورئ، په کل عباداتو کې د خدا ذکر دی، ځکه چې عبادت وایي دی ته چې هغې کې یاد خدا موجود وي. په کل عباداتو کې چې چېرته خدا ذکر دی هلته محمد مصطفی ذکر دی. چېرته اذان وګوره د اشهد ان لا اله الا الله نعرې ویلې کېږي، ورسره د اشهد ان محمد رسول الله نغمې ویلې کېږي. شیشه علیہ السلام ته آدم علیہ السلام فرمایي اے بچے چې چېرته ګرځې را ګرځې، چېرته ژوند تېرې، اے شیش بچې یو نصیحت درته کوم په دې عمل وکړه. شیشه علیہ السلام عرض کوي بابا جان نصیحت څه دی؟ ورته فرمایي چې بچې نصیحت دا دی، نصیحت دا دی چې هر وخت خدا یادوه، هر وخت خدا یادوه. او دویم نصیحت دا دی چې بچې چې چېرته خدا یادوي هلته مصطفی یادوه. آدم علیہ السلام شیشه علیہ السلام ته فرمایي چې چېرته خدا یادوي هلته مصطفی یادوه.
शीशा علیہ السلام دا اللہ نبی دے خپل والد سے اللہ نبی تا عرض کئی بابا جان پا دے خو پوئیگم چه زب خدا یادوم خو پا دے زما سمجھ نرسیگی چه دا مصطفیٰ ولی یادوم او مصطفیٰ دے سوکا ورطا فرمائی جواب والا ورکی چه بچے خدا سر مصطفیٰ زکا یادوا ایزا چه کلا ماستر کی اغڑے دے ما پا عرش باندے لکلو لیدل یو طرف تا خدا لکلے شو بل طرف تا مصطفیٰ لکلے شو اے بچے چه جنت تلارم جنت پر ہر یو دروازے پر چوکٹ باندے یو طرف تا خدا نم لکلے شو بل طرف تا مصطفیٰ نم لکلے شو او اے شیش علیہ السلام زشکر جنتون تلارم دا جنت پہارا پانا باندے او دا ہر یو درخت پہارا پانا باندے یو طرف تا دا خدا نم لکلے شو بل طرف تا دا مصطفیٰ نم لکلے شو او اے شیش علیہ السلام زچکر جنت تلارم دہورو پتندو باندے یو طرف تا دا خدا نم لکلے شو بل طرف تا دا مصطفیٰ نم لکلے شو اے بچے زب دے نتیجہ آدھے ہو رسیدم چھ رب العالمین تا محبوب دمرا گران دے چھ لا پیدا ہم نہ دے جنتون پا ذکر خدا باندے خیست دی پا ذکر مصطفیٰ باندے خیست دی اے بچے چھ چلتا خدا یاد ہے التا مصطفیٰ علیہ السلام یادوا خبر دے حدیث ترا وستل غوارم حضور مبارک تا جبریل علیہ السلام مبارک فرمائی چھ رب العالمین فرمائی یا رسول اللہ کیف رفعت ذکرکا کلما ذکرت معیام یا رسول اللہ تا پتشتا چھ دستا یاد رب العالمین سنگ اوچت کڑے محبوب ورطا ارشاد فرمائی ما تا پتہ نشتا رب ورطا فرمائی محبوبا دستا ذکر ما داسی اوچت کڑے دے چھ چرتا زیا دے گا محبوبا التا بتا یادے گے محبوبہ سچ چرتا یادے گا التا بتا یادے گے او بیا ورطا ارشاد فرمائی او دا جملہ پسڑا باندے دا لیکلو دا حضور ورطا رب العالمین ورطا فرمائی حدیث مبارک دے دا ورفعنا لکا ذکر پا تفسیر کے کل مفسرین دا حدیث مبارک لکلے حضور مبارک ارشاد فرمائی اے محبوب چرتا چے تیا دے گے چرتا چے زیا دے گم التا بتیا دے گے دا خون جملہ دمین جملہ اور رب ورطا فرمائی محبوبا چے چرتا زما یاد کی التا خو بدستا یاد کی گی خو اے محبوبا چی کلم تا چوک یادئی آیواز تا نہ یادئی محبوبا اغا تام یادئی اغا مام یادئی حضور مبارک رب العالمین فرمائی محبوبا چی کلا چوک تا یادئی یک تنہا صرف تا نہ یادئی اے محبوبا چی کلا چوک تا یادئی آیواز تا نہ یادئی اگر مصطفیٰ بھی یادئی اگر خدا بھی یادئی حضور حدیث مبارک دے دیزے کی او نکتے طرف تدستاس و توجہ مبزول کول غارم اور دیر خوگا توجہ مبزول کول غارم وغدا حدیث مبارک کے دو سیزون ذکر شول اے محبوبہ نکتے دا پارا لگ تمہید پکار دی اے حضور مبارکہ چسو کا ما یادئی التبتا یادئی اے محبوبہ چسوک صرف تا یادئی بیا ما نہ یادئی نو اگر صرف تا نہ یادئی اگر بیا مام یادئی حدیث دے سے پورے دے و حدیث کے دا جملہ نشتا چسوک بیا ما یادئی نو صرف ما نہ یادئی بیا تام یادئی دا حدیث کے نشتا حدیث شریف کے صرف دوم ردا چی محبوبہ چی چوک تا یادئی اغا ستا نے یادئی اغا تام یادئی مام یادئی پا حدیث شریف کے دانشتا چی محبوبہ رب فرمائی چی چوک ما یادئی محبوبہ مام یادئی و تام یادئی دانشتا دا دید وجنہ حاضرینو چی دا سے خلق با
په دنیا کې پیدا کیږي چې ته ورته ووایې چې الله یادوه بار بار مصطفی ولې یادې هغوی سره به دلیل وي چې که زه صرف مصطفی یادومه نو صرف مصطفی نه یادومه رب فرمایي چې کچرې زما حبیب یادوې یوازې زما حبیب نه یادوې حبیبم یادوې مصطفی م یادوې په مصطفی په یاد کې خدا م یادوې او دا نشته چې کچرې څوک خدا یادوي نو هغه بیا مصطفی م یادوي نه داسې خلک به راوځي چې د حضور د یاد نه به سوځېږي د حضور د یاد نه به کتراو کېږي د حضور د یاد نه به ډډې ته کېږي او که ته ورته ووایې چې حضور ولې نه یادې الله صرف بار بار یادې ولې څوک درته بیا دا نه وایي چې زه خدا یادوم د خدا په یاد کې د خدا یادم دی د مصطفی یادم دی نه الله تبارک تعالی دروازه بند کړه که څوک صرف خدا یادوي هغه صرف اور صرف خدا یادوي خو که چېرې څوک صرف مصطفی یادوي هغه صرف مصطفی نه یادوي هغه مصطفی م یادوي خدا م یادوي مونږ که چېرې د حضور مبارک ذکر کوو دا یوازې د حضور ذکر نه دی د حضور په ذکر خدا م خوشحالیږي مصطفی م خوشحالیږي ځکه چې د حضور ذکر دا د مصطفی ذکر دی مصطفی ذکر دا د خدا ذکر دی دا زه نه وایم د حدیث مبارک وایي خو که چېرې څوک صرف خدا یادوي بېشکه چې څوک خدا یادوي د مصطفی د یاد نه افضل عبادت دی د مصطفی د ذکر نه علیه السلام د خدا ذکر کروڑهاو چند افضل دی خو لیکن که چېرې یو یهودي راوچت شي او صرف خدا یادوي خدا یاد دا دله په مخ باندې ولي ځکه چې د خدا د یاد دپاره اول په ایمان په مصطفی باندې ضروري دی عیسائی با د رب العالمین یاد کوي 24 گھنٹے په خدا یادوي خو خدا خپل ذکر هله قبلوي چې اول به مصطفی معنی بیا به د خدا ذکر د رب العالمین په بارگاه کې قبول وي غرض دا حاضرینو چې د حضور مبارک میلاد شریف دا د حضور مبارک یاد دی دا د حضور مبارک ذکر دی دا د حضور مبارک ثنا ده او د حضور یاد د حضور ثنا د حضور کمالات و بیان یاد ساته یو دلیل ته محتاج نه دی چې که چېرې د حضور د یاد دپاره د محافلو انعقاد وشي او هغې کې خلاف شرع کار نه وي یاد ساته دا یاد د حضور پرونم آبادو دا یاد به ننم آباد وي دا یاد به سبام آباد وي او دا دنیا چې آباد وي دا په یاد د مصطفی باندې آباد وي محترم مستمعینو حضراتو خپلو خبرو له اختتام عرض کول غواړم اگر چې ما چې کوم موضوع باندې خبره عرض کول غوښتې هغې موضوع له آغاز مې نه دی کړی خو د ستاسو د مینې محبت په تمهیدي کلماتو کې خبره بل طرف ته لاړه حاضرینو رب ذوالجلال خالق کائنات قرآن کریم کې فرمایي خو دغې آیات مبارک نه وړاندې په دې جمله باندې ځان پویول پکار دي چې کله د یو څیز وجود راشي کله د یو څیز جواب راکړي نعرے تکبیر نعرے رسالت نعرے حیدری نعرے تحقیق علماء اہل سنت حضور مبارک یاد خبر روانه ده خدا خبر یاد ساته چې کله د یو څیز وجود رالو هغه نه بعد د هغې موجود یاد و ذکر شروع شي واحد حضور مبارک دی چې وجود مسعود نو او یاد د مخکې نو یاد د مخکې نه څنګه و قرآن کریم فرمایي قرآن کریم په دغه آیات باندې
پوهې دپاره دوه دریو جملو پوهه ضروري ده بیا به باچا سے مبارکه دعا کوي خانه کعبه شریفه ابراهیم علیہ السلام جوړی ابراهیم علیہ السلام ته رب العالمین وحی فرمایلا ورته فرمایي یا ابراهیم خلیل الله زما خانه کعبه جوړه کا اللہ کریم دا خانہ کعبہ شریفی شرف کے زیادت نصیب فرمائی آمین خانہ کعبہ شریفہ جوڑی گی جبریل علیہ السلام تا حضرت ابراہیم خلیل اللہ ارشاد فرمائی اے جبریل خانہ کعبہ شریف پر رب فرمائی جوڑا کا چلتے جوڑا کم جبریل علیہ السلام تا فرمائی رب ما تا فرمائی دی چې نقشه ورته واچوه جبریل علیہ السلام نقشه واچوله جبریل علیہ السلام د نقشې په طرز باندې کدایي وشوه لګیا دی اختصار سره رسکوم بنا او تعمیر شروع شو دې حده پورې خانه کعبه شریفه ورسېده جوړه شوه څومره حده پورې د حضرت ابراهیم علیہ السلام قد لمبائی وا خانہ کعبہ شریف جوڑ شوا هغې د اوچتوالي دپاره مزید نور اسباب پکارو چې خانہ کعبہ شریف دیوالونه اوچت شي جبرائیل علیہ السلام مبارک په حکم باندې خانہ کعبہ جوړیږي چې کوم درب حکم دی ابراہیم علیہ السلام سوچ کے چې دا باقی دیوال با مونگا سنگ اوچتو رب العالمین دا طرف نہ رہنمائی کی گی چې یو کانے راوچت کا پا کانی باندے ادرے گا چې تاسو سمرا خانہ کعبہ شریفی دیوال بلندوئے دومره بدر سره دا کاڼی بلندیږي کاڼی بلندیږي خانہ کعبہ شریفه جوړه شوه واپس کاڼی خپل سایز ته رالو خانہ کعبہ شریفه جوړه شوه خانہ کعبہ شریفه کمپلیٹ شوه خلکو سره خپل وسع وکې مدد وکړو خو خاص مدد و سره خپل زوی حضرت سیدنا اسماعیل علیہ السلام وکړو اسماعیل علیہ السلام سره د والد صاحب ابراہیم علیہ السلام خانہ کعبہ جوړه کا جوړېدو نه بعد لازمه خبره ده بلا تشبیه و تمثیل بغیر د مثال نه عرض کول غواړم چې کله دا جومات جوړېدو مزدوران راغلي وو دیاړي غوښتې وه پیسې مو ورکړې وې کله چې کور جوړوئ خلک پیسې او دیاړي ورکوي چې ابراهیم علیہ السلام کله کور جوړی کور د بنده نه کور د فرشتو نه کور د رب العالمین جوړی د رب العالمین نه مزدوری غواړي جواب رانلو رب العالمین نه مزدوری غواړي مزدوری څه غواړي ابراهیم علیہ السلام چې کله نبی شو نبی خو لوړه مرتبه په انسانانو کې وي دینه غټه مرتبه شته نه ابراہیم علیہ السلام دا نبوت نباد رسول شو رسالت نغٹا مرتبہ شتنا رسالت نباد دا خلت مقام ملاو شو دا اللہ دوست شو دا یو زانگڑ مرتبہ وا ابراہیم علیہ السلام مرتبہ غواڑی خانہ کعبہ شریفے پا مزدورے کے ابراہیم علیہ السلام سے غواڑی جنت غواڑی نا مرتبہ غواڑی نا جنت جہنم نا نجات غواڑی نا پا دنیا کے آسمانوں تک غواړي نه اے ابراہیم علیہ السلام دا اللہ دا کور دا جوڑے دو بعد دا رب العالمین نا کلا مزدوری غواړي ابراہیم علیہ السلام فرمائی رب العالمین ما دستا کور جوڑ کو دا دے مزدوری زدا غواړم چه ربنا وبعث فیہم رسولا اے رب العالمین دستا دا کور مزدوری درنا عظیم مزدوری دا غوارم چه ما دا حضور مبارک نکا جوڑ کا ربنا وبعث فیہم رسولا اے رب العالمین چه کم محمد علیہ السلام پیدا کول غوارے دا آگے عظمتنا رب العالمین ہر پیغمبر تا خودلیو دا آگوی مبارک و شان و شوکتنا
पार किताब के मौजूद हो रब्बुल आलमीन ने सवाल कही महबूब करीमा कि कम नबी पैदा कवल वाड़े और कम नबी द वजना अनबिया रब पैदा करी दी कम नबी पर खातर बांधे जन्नतुल रब पैदा करी दी कम नबी पर खातर बांधे आसमानुल रब पैदा करी दी कम नबी पर खातर बांधे खपल रब खपल खुदाई ख्यार करे ना ए रब्बुल आलमीन खाना काबे मजदूरी दा गवाड़म कि मां निकल मुस्तफा जोड़ के मां द हुजूर मुबारक निका जोड़ के दुआ के रब्बना वबअस फीहिम रसूला ए रब करीमा कम नबी से पैदा कवल वाड़े अगर नबी द मां पर औलाद के पैदा का कि सबाल मां त निकऊ आई अगर नबी पैदा का कि सबाल मां त निकऊ आई सवाल दल तदारे ए इब्राहिम खलीलुल्लाह तासु को पैगंबर दिन घटा मर्तबा चढ़ता था तासु को नबीउल्लाह तासु को रसूलुल्लाह तो को खलीलुल्लाह तो को द मर्तबो खावंदे तो को द 70,000 द पैगंबरानु निके सिर्फ सवाल दुमरा कहे कि माद हुजूर निके जोड़ का पतदा लगी इब्राहिम अलैहिस्सलाम पैगाम वर कई जद हुजूर निकयम तासी उम्मतियाने दान इस्बत दासमतुन इस्बत ते और उम्दगे वजना कि हुजूर फरमाई माद इब्राहिम अलैहिस्सलाम फरमाई माद हुजूर निका जोड़ का योजरे हुजूर मुबारक न चा पुख्तना उकड़ा चे ए या रसूल अल्लाह तासो इब्तिदार अमर बयान रातों का हुजूर मुबारक था साहबी फरमाई तासो सो के हुजूर वाला जवाब वर कही अना दावत अबी इब्राहिम जद खपल निकद इब्राहिम अलैहिस्सलाम सो यमा द इब्राहिम अलैहिस्सलाम द खपल निका इब्राहिम अलैहिस्सलाम दुआ यमा और दा दुआ चरता वक्त वा चकला खाना काबा शरीफ जोड़ शुआ और पुरकशिश पुरकैफ खबर रसूल वालम चकला कम कहानी बांधे इब्राहिम अलैहिस्सलाम उधरे दलो खाना काबा शरीफ जोड़ा का पुंदगे कहानी बांधे इब्राहिम अलैहिस्सलाम वलाद दे द हुजूर द विलादत दुआ कई याद साथे इब्राहिम अलैहिस्सलाम मुबारक माका मुअज्जमा के पडेरो कानो गर्जे दले हो खुद खपे नकशे पर नौ जोड़ शवे वाहिद पर यो कहानी बांधे द इब्राहिम अलैहिस्सलाम द खपे नकश जोड़ शो चिकम काने पर मकान इब्राहिम के ओसम प्रोते और दा नकश वाले जोड़ शवे दा नकश करा जोड़ शो दा नकश हाला जोड़ शो चिकले द हुजूर द मिलाद दुआ उखती हुआ द हुजूर द मिलाद द विलादत दुआ उख्तिवा इब्राहिम अलैहिस्सलाम दखफो नकश पर मुकाम इब्राहिम के अगर काने ओसम प्रोते चिकल इंसान तवाफ खत्म की दो रकात नफल में मुकाम इब्राहिम के कहे और मुकाम इब्राहिम हगा मुकाम दे चिचरत द हुजूर द मिलाद दुआ उख्तले शेवा बस पे यो जुमला बांधे पे यो हवाला बांधे दखपल खबर अख्तिताम कोमा इमाम अबू नुआइम अलैहि रहमा इरशाद फरमाई बखपल किताब दलाइल नबुवा के सहाबा किराम फरमाई देर ज़मीन खबर अवल नवर सुभान अल्लाह हुआ है ज़मीन जवाब राके हुजूर मुबारक सहाबा फरमाई शिकलमु मुकाम इब्राहिम कानी लरालू और पकानी बांधी मुंगा दे इब्राहिम अलैहिस्सलाम दखपे नकश ओकतो नकश और मुंगा दे हुजूर द कदम नकश तो ओकत द्वार बराबरू पैगाम पर दगे नकश के दादे चे दाद हगा नबी द मिलाद दुआ शवेदा चे कम नबी दुआ गोख्ते दा और द कम नबी विलादत दुआ गोख्तले शवेदा द द्वार द खपो नक्शुना बराबर दी अगर याद हो सब याद दे और सिर्फ खबर दुमरा दा सिर्फ दुमरा खबर दा बादशाह से मुबारक दुमरा खबर दा चे इब्राहिम अलैहिस्सलाम बवेल चे हुजूर रवान दे उमुंग मिलाद के दावो चे हुजूर रागले दे
ابراهیم علیہ السلام فرمایل چې را روان دی موږ وایو چې راغلی دی نور خبره همغه ده ابراهیم علیہ السلام د میلاد دعا کړې وه هغوی فرمایل میلاد دعا کومه چې راځي به موږ میلاد مناوو چې راغلی دی واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین